چې میډیا دور دی او په میډیا باندې هر کو ته راوتلی دی او هغه زما اکابرو پورې دا پروپیګنډې کوي او دا چیلنجونه ورکوي وایي راشه ماله شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب راولئ وایي دی په څه نه پوهېږي بابا فخر اسلام راولئ وایي دی هم په څه نه پوهېږي مفتی عبدالله شاه صاحب راولئ دا هم په څه نه پوهېږي مفتی گوهري شاه صاحب راولئ دا هم په څه نه پوهېږي دومره لوی لوی دعوې راوتې دي خبره اصل دا ده چاته چې علم نه هغه به دا خبرې کوي زما اکابر هغه د علم غرونه دي خو ځان ته طالبان وي خادمان وي لاړ شئ تاسو تحقیق وکئ هر عالم له ورشه به تاته ونه وي چې زه لوی عالم یم او کوم چې دا خبرې کوي بیا حال دقه وي چې تپوس ته وکړې ما پسې یو انخته طالب راله موبایل راوړو او دغه انخته وای دا وای دا علما نه پیږي واغه دي دغه دي خبره مختصر کوم اگر چې هغه پس نه پوهېدو خو زمونږ علماو پسې لګیا ما ته صرف یو لفظ تپوس کړو ته د الله په ذات یقین وکړه د حق په یو لفظ باندې شش پنج کې داخل شوی جواب یې نشو کولی او لوی لوی علماو پسې لګیاو نو کله چې انسان لوی عالم پورې لګیا وي دی صرف او صرف مقصد یې دا وي چې زما ته شهرت حاصل شي په لوی عالم باندې اعتراض د لوی عالم بې ادبي کول د لوی عالم ګستاخي کول مقصد صرف او صرف دغه چې ما ته شهرت حاصل شي خدا د حاسدینو علامت دی دا حاسد او حاسد انسان هیڅ چرې نشي کامیابېدی نو حضراتو علم د الله خاصه ده زما اکابر په دقه باندې عمل کوي کله چې ته پوښتنه وشي نو زمونږ دا فتاوی تاسو راواخلئ او د فتاوی په آخره کې کله مفتی جواب ولیکي نو د دې فتوی په آخره کې یو لفظ لیکي والله اعلم بالصواب چې په ټیکوالي باندې الله پوهی دی بس زما دغه کوشش د دین اخوا زما علم نشته دی دومره زه پیدم ما دا خبره وکړله د دین اخوا زما علم نشته دی حضراتو منګه راولګېدو هغه لوی لوی علماو پورې هغه یو وی د دیوبند علما به راله نه د هغې نه مخکې علما راوله ما یې لاول خو ته د علماء دیوبند چې کوم کتابونه دي د دوی په شانتې یو کتاب ولیکه د دوی په شانتې ما هغه مخکیني علما هم درته نه یادوم دا اوس چې کوم تیر شو شیخ سلیم الله خان رحمه الله په شانتې یو کشف الباري د بخاري شریف یو شرح ولیکه پته به دې ولګي د تقي عثماني صاحب په شانتې مقدمه فتح الملحم ولیکه شبیر احمد عثماني په شانتې د فتح الملهم چې شرح د مسلم د دا ولیکه هغه مخکینی خو درته نه یادوم کو درته مې وویل چې ابو حیات ولیکه د قاسم نانوتوي رحمه الله په کتاب په شانتې کتاب ولیکه بیا به د خوله وازه نیولي وي وایي نه د دیوبند نه راته مخکې علما یادوه دا علما چې کوم دي د دوی دا خبرې ټیک نه دي ما ویل اول خو ته دا حل که بیا به هغه نورو پسې ځو او که ما ته د مخکې نه دا رسول الله مبارک نه دا سلسله را رسیدلې ده خو د دیوبندیانو را رسولې ده په منځ کې زه دیوبندیت ختم کم او زه ځان رسول الله مبارک پورې ټچ کوم نو دا د احادیثو د اصول خبره ده کم انسان چې خپل استاد وغورځي او د هغه نه بره استاد پورې ځان منسلک کړي چې ما ته هغه دا خبره ویلې ده دې ته احادیثو په اصطلاح کې مدلس ویل کېږي او دا خبره متفقه ده چې د مدلس قول معتبر نه دی زما خبره به علم معتبر وي چې زه خپله خبره استاد ته ورسوم ما ته شیخ سمیع الحق دا ویلی دي هغه ته شیخ عبدالحق رحمه الله دا ویلی دي هغه ته حسین احمد مدني رحمه الله دا ویلی دي هغه ته شیخ الهند رحمه الله دا ویلی دي هغه نه مخکې رشید احمد گنگوهي رحمه الله قاسم نانوتوي رحمه الله دا ویلی دي اله به زما خبره معتبر وي او کنه زه دا ووایم ډایرک ووایم زه شیخ سمیع الحق رحمه الله دیر بابا مغفور الله بابا شیخ شیر علی شاه رحمه الله پرېږدم او خپل نسبت ډایرک وکړم چې موږ ته به شیخ الهند رحمه الله دا ویلي دي ټول خلک به وایي چې دا کذاب دی دا دروغجن دی دا مدلس دی دا خبره قابل قبول نه ده وعلى كل حال الله رب ذوالجلال دی موږ ته د خپلو اکابرو
ادب نصیب کی. رسول الله مبارک بیان فرمایي البرکۃ مع اکابرکم، برکت تاسو د اکابر سره ده، د خپل اکابر لمن را اونسي. دغه بے علم خلق براويزي دا به د لوی علماء پورې خبره کوي، د دوی به بد بیانې، د دوی به تنقیس کوي، د دوی به ګستاخی کوي. خو یاد اوساتئ د خاپیرک په نشواله باندې د نور نشواله نه راځي. کو خاپیرک وای چې نور نشتا نو ته به یقین کې نور اومغه دی. دا زمونږ علما پشان د نور دي او دا خلق پشان د خافرکانو دي. څوک چې د دوی تنقیس بیانې، دوی څوک چې د دوی ګستاخی کوي. الله رب ذوالجلال دی اول ماته بیا جمله مسلمانانو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا کې سمې